أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لله و انا الیه راجعون. مختصر رئیس تاس خدمت کی عرض کام یقینا ایوی عظیمی هسته جوار کی ناستیو روایاتو کشته کله ائمه اطهار علیهم السلام زیارت تاسو ته میسر نوي نشو تلای نو د صالحینو قبرونو ته لاړ شو. صالحینو ته کرونا وایرس وجې نه یوه اجتماعي سزا ټولو مسلمانو ته میلاو شوله چې جنت البقیع لیاریبان د حج لیاریبان او د مولا حسین لیاریبان دی. نو څه کله باندې او به دریارا اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید نو دی هغه یو نعم البدل هغه مو سره قید شهید دی چې هغه مزار نه انسان براخه واخلي. که دا یو روایت دی حواله سره تایید کیږي چې وخت داسې اوس مولا حسین علیه السلام قبر ته تاک میسر نه و نو امام هدي علیه السلام وویله چې که تاسې رای کې د حضرت عبدالعظیم حسنی زیارت وکړو داسې ده لکه حسین زیارت مو کړی. نو دا به دې حوالې سره کم نه ګڼو چې دا مختلفو صفاتو مالک هم یو عالم الدین هم عالم بسمان هم یو وکیل و نماینده مطلق د رهبر کبیر و هم د مختلفو صفاتو ملک و د ټولو صفاتو کې کمال ته رسیدل صفات شهادت ده چې د ټولو جامع صفات د شخصیت ده. نو موی وسیله ګرځو خپلو مشکلاتو دپاره. د روایاتو کې شته چې کله تکلیف راشي خپل والدین وسیله وګرځوئ، قبرو ته لاړ شئ، دعا ورته وکړئ، استغفار ورته وکړئ، هغه تاسو ته دعا وکړي. یقینا که د شهید روح دلته نن انشاءالله هغه ناظر دی، هغه د سترګې غړوي. مو صرف هغه نه دعا غواړو چې که د شهید ای فرزند صحرا، ای فرزند عاشورا، ای فرزند انقلاب، مو یې خپلو دعاونو نه په ویر نه کړي. ټیک دی، ایتا والا هغه عظیم اهداف، هغه عظیم مقاصد ابو موسی ته نه ورسوو، مو چې ته ایتا هغه عظیم مقاصد چې ته خو صرف دا ویلی شو چې مو تاسو سره مینه شته، د تا له یاري سره محبت شته دی. یو شعر دی چې انی احب الصالحین ولست منهم، زه د صالحینو سره مینه کوم خو صالحینو نه نه یم. دا یې ښه صفت دی چې انسان که خپله نه وي خو صالحینو سره مینه وي، محبت دې وي. نو دا یو ډېر عظیم هستی چې یقینا اوس وخت لبنان ولا قوم هغوی کې د کیمیابي نښه دا دی چې هغوی خپل لیډرشپ محفوظ وساتلو، داسې وساتلو لکه غلاوز خپل هغه یعصوب ساتي، خپل سردار خپل بادشاه ساتي، هغوی وساتلو ایرانیان باندې شان سره. اما بدبختی یو د عراق والا دی یو د پاکستان والا دی، کیدای شي نورو ملکو به وي خو مو بدبختی شته د حوالې سره. مو خپل رهبر سره هغه شی چې لکه څنګه ساتلی مو وی هغه شی مو نه وکړلو. امام قاید زورور و امت کمزوری و. قرآن کې شته دی، تاسې خپله رجوع ته وکړئ. موسی علیه قوم څه خیل د قوم و ورته د کاسه ته هارون تاسې لاړ شوئ فرعون سره جنګېږئ ان هاهنا قاعدون، مو دلته درته ناست یو، مو منې زرهګر یو. چې کله امت همراهي نه کوي نو امامه مخکې به یې نشي تللی. نو هغه یوه وجه دغه دی چې کسه که د شهید څلورو کالو کې آیا دین نه غوړ مظلومیت بل وي چې ځنه محافلو کې هغه نه دا سوال کېږي چې یا علی مدد په باره کې ته څه یې، آیا ته یې قایل یې که نه یې، آیا ته یې معتقد یې که نه یې. یعنی هغه باندې د شیعتوبه شک و، دور هغه قوم اذهان غورځېدلی و چې هغه غریبه د الفاظ استعمالات چې څلور کاله ما صرف دغه کې تېر کړو چې زه ځان ثابت کوم چې شیعه یم. هغه بار بار شهید شوی دی، بلکې شهادت څخه هغه په قرار شولو، په آرام شولو، حتی سکون میلاو شولو. هغه خپلو اسلافو سره، خپلو اجدادو سره، خپلو بزرگانو سره میلاو شو، سزا مو ته میلاو شوله.
څه د قوم داسې ټوکړې ټوکړې شو څه لکه تسبو نه تار وباسي. د سزا مو ولیدله چونکې مو وفا ورسره نه وکړه. لیډرشپ سره قیادت سره وفا ضروري دی. کوم غش رسي که عید نه مخکې خپل سینې باندې بیخلی. ویلی مولا حسین خپلو اصحابو ته اوفا ټکې اوفا سبسه وفادار. هغه ځکه چې څو پورې زنده و غش حسین نه دی لګېدلی. سعید باندې غش ولګېدو حسین نه ولګېدو. هغه دې وجه نه څه اوفا و. مو چې یو رهبر نه مغش لګېږي خو مونې نه لګېږي. قائد نه مغش لګېږي مونې نه لګېږي. قائد نه تهمت لګېږي مونې نه لګېږي. دې وجې نه دا سزا دا به په سلګونو کانو د امت ته میلویږي چې هغه امت خپل قائد سره خپل رهبریت سره خپل قیادت سره وفا نه کوي. شناس نه دی معرفت نه دی حاصل کړی. واقعا ډېر مظلوم و. زه نزدې کې دا خو اوس نن څه دی دلته راجمع شوي یو مو څه کومې دي معلومات اطلاعات حاصل کړي دي. ځینو علاقو کې هغه روحانیون څه لباس به غستولی هغوی به د غریب شخصیت تمسخر کول. چې کوم علاقو ته ولاړو دې ځونه امام خمیني جوړ کړی دا د انقلاب رول د دا یا داسې الفاظ به استعمالېدله. خو دوره د تحمل والا سینه خدای ورکړې وه چې هغه سختترین غشي د تهمت د طعنو د پیغورونو دي برداشت کړي دي. او هغه یو لفظ مایک باندې استعمال نه دی کړی چې ما ته نن پلنکي ځای کې دا خبرې وشوه. صرف دې دپاره چې قوم کې به مایوسي راشي. او بیا دې نه غوره خبره ده چې دا جمله به زه ولولم. البته دا جمله یو شاعر مولا امیر المؤمنین شان کې الوستی دی. خو دا مطلب نه شو چې دا جمله مالته محدود شوله. که امیر المؤمنین سرات نه چوک روان شي دا جمله مغنی افیټ کېږي. هغه چې دی چې ډېرو کسانو قیادت سره ځانونه ښکلي که سوچ کوو جملې ته ډېرو کسانو قیادت سره ځانونه ښکلي کړل خو شهید حسیني قیادت ته زینات ورکړل. قیادت اندي زینات ورکړل. وایي خلک چې قیادت ته تحمل ضرورت دی هغه ته صبر ضرورت دی. هغه دا ټول پیغورونه په زړه وړم خو قوم نه خبروم. هغه د حده پورې تحمل لري چې ټول قوم 98% هغه ټوله کوي د شهید نه متفق وي. 2% هغه داسې کسان چې نظریه یا نه لري نظریه هغه اوس مخالف شي یا هغوی یو کس باندې کسان راټول شي هغه کوي د شهید هغه خونې ته ورسي چې خو ورسه ته راشه که ته یې جوړ کړې زه د سودارۍ کوم او هغه بیا خونې نه ونوځي 2 وارې دا یا 3 وارې بیمارۍ حالت کې هغه خونې ته ځي. قیادت ته دې زینات ورکړلو قیادت یې ښکلی وګرځولو. د دې وجې نه هر څه د عظیم شخصیت په باره کې ویلی شي کم دي. خو صرف او صرف د هغه څه د رهبر جمله څه د شهید یاد منو کوله شهادت نه کم نه دی. ایدي افکارو زنده کول خصوصا نن سبا سوشل میډیا دی چونکې مخکې العارف رساله هغه ډېر ښکلی پیغام و یا تسلیم رضا څه کوم دي باندې کتابونه لیکلي دي هغه خپل ځای کې قابل قدر دي. خو تاسو بعد د څه نه سو کتاب چوک پړوي. هر سړی فیسبوک هر سړی سوشل میډیا هر سړی سه موبایل. نو ښه خبره دغه دی چې د شهید افکار وړو جملو باندې ویلې مشتمل نه وي. فیسبوک کې دا شی نه پکار دی مو شیر کوو. قید شهید دا وویله کم از کم تصویر یې پرشان شي یا هغه په باره کې کوم څه ویلي دي هغه پرشان شي. او خود یې هغه جملې د هغه اخلاقیات دغه زندگی اسلامی اصول که دا مو پرشان کو دا یوه بهترین اثریه دی چې دغه پلیټفارم نه مو شهید دنیا ته وښیو مو دغه قاید شهید وښیو. دا سید عباس موسوي نه کم نه دی. دا د عراق هغو شهداو نه بالخصوص باقر الصدر نه کم نه دی. ټیک د علمي حیثیت د باقر الصدر ډېر عظیم دی خو به عنوان یو عظیم قاید ما ته ویل که دا نور چا سره وی دا به داسې انداز کې بیا نه و. داسې به نه و چې کوم انداز کې موت نه نه چې کوم ځای کې یوه ایدي مزار د خپل مظلومیت آواز اوچت کړی چې زه نه نامظلوم یم نه نامسلطیت دی. بهرحال که لږ وویه لکه ابي د جي خبره وکړله
اوس مولا حسین نن روشي ټوله میډیا خلاف ته شي ته ودرې کی دا یو جمله ده چې رسول الله ویلي دی چې کا ټوله دنیا یو طرف ته وي علي بل طرف ته مالی سلوټ شي ټوله دنیا سي مات چونکه علي مع الحق حسین مع الحق نه دا راوړه مخته جمله قائد شهید مع الحق ها کول یارو سی بسو چاہے افراد کام ویلی نه وي چاہے دوا کا سون ویلی نه وي د غیر یاري کې افراد و کمی باندې بنوي یو وخت به راشي چې تاسو ذکر وکړي چې یو کام ټولای وو خو زورور ټولای وو خبره یې کوه شوه د حقو خبره یې کوه شوه د نظریې خبره یې کوه شوه که نن نه 14 کاله مخکې 61 کې تاسو نه نه زه به ځان نه یم که زه خو ما به مولا حسین ته نعوذ بالله ویله چې ما وایه یزید څه ټکر تاسو شته څوک دا سپینګیري دا وړه به شي دغونې ته انقلاب کمی به اما 61 وقت 1442 هجری وقت ټولې دنیا باندې د حسین جنډا ولګېدله ټولې دنیا نه د ورمنې جنډا ولګېدله نه دې وجې نه مایوسۍ شکار به نه کېږو 100 کاله وروسته تاسې دا پیغام به وروسته کسان یې چې داسې کسان تېر شي که لږ وخت خو زړور خو وکړه نه تکتور خو وکړه نه جرأت څه خبره ښې کوه شوه نن لیبرال کسان روشن خیالی کسان آزاد خیالی کسان ځان ته به شیعه نه یی ځان ته به مومن نه یی هغه یې تا نظریې باندې وا راکوي تاسې ته مسخو راکوي تا ته یې چې دا ماډرن دور وکړئ تا دا خبرې وکړه سیمه دا خبرې پیغمبر زمانې کې امیر المؤمنین حسین زمانې کې کېدل دین سے به تمسخر کول قرآن کې وکړئ هغه کسان چې استهزا ولدي مسخرې ویلې قرآن یی چې دوی ته به سختترین عذاب زه ورکوم چې ویلي اما انبیا یې ازار کړي دي اما اولیا یې اما امامان یې ازار کړي دي اما اوصیا یې ازار کړي دي نه دې وجې نه یو شی چې بس اخري ختم کوم کشه یو شور حسیني دی یو شعور حسیني دی شور حسیني باندې به ډېر زور نه ورکوو شعور حسیني باندې به زور ورکوو شعور حسیني ډېر ضروري دی هغه شی دی چې نن رهبر د ښکلې جمله چې دا په ویروي ما چې هغه یې که شعر رهبر نه وی ما به سوشل میډیا کې عادت کول چونکه نن سوشل میډیا وار دی جنگ دی دشمن اندغې لري نه شبهات الحاد روشن خیالی آزاد خیالی د اسلام ویلیوز خلاف شب و روز لګیا دي خو زه قسم چې تنظیمي کسان د غزي کې کام دي په کار دی که کمنټس وي ټول نه مخکې ته وي که ویللی وي ټولو نه مخکې ته وي که پوسټ وي ټولو نه مخکې ته وي پرېږدې دا خلک بار سي تو په باره کې ودي خو ته خپل پیغام ورسوه چې کله دشمن دشمنۍ کې نه خېځلېږي زه دین کې ویلې خېځل شم چې هغه خپل بېدینۍ کې مایوس نه دی زه دین کې نه ویلې مایوس شم مایوسي نه دی په کار سوشل میډیا باندې بالکل قبضه ولګوئ دشمن ته دا میدان ما پرېږدوئ چې رهبري حضور در صحنه میدان کې اوسئ میدان کې اوسئ بېدینه کسان ملحدین مشرکین منافقین آزاد خیالي کسان دین سے مسخرې ویونکي کسان هغوی باندې دا دنیا تاسې تنګه کوئ نس هغه تو باندې دنیا تنګه کړي ظاهرا امام خمیني یا رهبر یا د یوه قاید دا جمله دی که ته خو نه خونې کې کښېنې پرېږدېدنه څه کله د خونې کې نه پرېږدې بیا میدان ته ورته راوځه لکه مولا حسین که مدینې کې ناست وی دغه ظالم نه پرېښللو دغه یزید ځکه حسین بالکل میدان کې ټکاره اوسه وویله ځکه ورمنې بیبي ورسره ټکاره وویله ځکه د یزید سترګو کې سترګې واچولې دا جمله یې وویله پر شانه کوي د ورمنې زینب دا جمله کید کیدک وسع سعیک ولا لا تمحو ذکرنا یزید څوره مکر څوره فریب څوره میډیا استعمال کا وسع سعیک څوره تلاش دی په ځي راوړه ولا لا تمحو ذکرنا الله صاحب نه د ورمنې زینب قسم دی ته به مو ذکر نه کی ختم البته تا ختم کوه شم تا دفن کوه شم خو آل محمد ذکر د مصطفی لیاره د قرآن لیاره د دین لیاره ته نشي ختم کوه ازکه شاعر ویلا زینب یک بار به شام اومد شام را ویران کرد و رفت ورمنه یور راغه خو شام یې داسې ړنګ کو چې د تاریخ زبالي کې وغورځول و دنیا باندې د حسین جنډا ولګوله لذا دوه شیونه د انقلاب دپاره بلډ ورسره پیغام وینه او پیغام
وینا حسین ورکړه پیغام ورمنې زینب ورشون کړل وینا قائد شهید ورکړه پیغام به موت ورکو وینا شهدا ورکړه مجاهدین ورکړه قاسم سلیمانی ورکړه خدا پیغام دنیا ته رسول موت کارته کار زینبی مو د پاره پاتې ده کار زینبی مثل کار حسینی ده سواله څه کار حسینی وشو نه کار حسینی سورسته کار زینبی ده د موت او خدا ده دعا دغه د څه خدای در جوار کې نو خصوصا